په دې امت کې شاه ولی الله وی که ته غواړې چې ان ترى انموذجا من اليهود نو فترى علماء کا نو پس ته وګوره هغه علماو ته چې ستا د زمانې دي او یهودیانو صفتونه دي دا به کوم ډلې والا دي مغضوبون او که ته ګورې چې نمونه وګورې د نصاراو نو د خپل دور هغه ګمراه حکمرانانو ته وګوره نو تا ته به د نصاراو خلک رایاد شي او بیا دننه په اسلام کې چې وګورې مسلمانانو کې که ته ګورې چې د بدعاتو کندې وګورې که نه بدعاتو کندې بدعتیان نو دا خلک چې دي دا په صفت کې یهودو سره مشابه دي یهودو به هم د ځان نه مسلې بیانولې که نه به بیانول د رجم مسله دوی بدل کړې وه د ځان نه جوړه کړې وه دغه شان نور احکام دوی د ځان نه بدل کړي د ځان نه به یو شی حرامو د ځان نه به حلالو دم دې ته بدعت څه ته وایي په دین کې یو د دین کار ختمول او ځان نه نوی کار او که عامو فاسقانو ته ګوري چې فجور او فسوق کوي د الله نافرماني کوي نو دا ګویا داسې دي لکه د دې امت د نصارا د دوی بین مشابهت د چا سره نن سبا زموږ ځوانان د نصاراو په لار روان دي که نه دي څوک په سر نن یوه نخره وکړي نو د مسلمان بچی د هغه نه پسې دوه ګوتې خواته نه دغه یو سړی و پینټ شلیدلی و په دې زنګون کې هغه شلیدلی و ځوانان نه ولګېدل زنګونان چې دي نو هغه یې را پینټونه هغه زنګونو کې خالي کړه وایي دا ډیزاین دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د مؤمن عورت د کوم ځای نه دی د نوم نه واله د زنګون پورې د مؤمن سره خود د نصاراو د مشابهت ته وجه نه پسې ځان هم بربند کړو تاسو چې د نصاراو زنانه وینئ نو د هغې د پنسي نه دي دا د پړکو نه بری دا کوم پرتوګونه چې دوی اغوندي د اوسه پورې مسلمان د پنسي نه اوچتولی خو چې د نصاراو زنانې ولیدل نو د هغوی سټایل یې شروع کړو هغه زنانې د نصاراو خوښې دي خو د مسلمانان د غیرت د نبي هغه غیرتي سنت نه دي خوښ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې ګیره پرېږدئ نو اوس دوی هم راولګې د غیرت کې خوراله د نن سبا دور مسلمانان خو غیرت یې مو نیم وکړو و یو سړي غیرت کړی و نیم نو بیا ټرک والی و غیرت یې وکړو خو نیم نیمې ګیرې د دې ځګونو نه ووالې د سایډونو نه او دا لاندې زنه یې لږه اوږده کړه سټایل یې د چا وکړو نصاراو دا ټول صفات چې دي دا که په دین کې د بدعات راویستل نو د یهودو ډلې نه او که داسې مشابهتونه دې شروع کړه نو بیا د چا ډلې نه او د الله نبي ویلې من تشبه بقوم فهو منهم دا دوه ډلې خطرناکې دې وجې نه الله نبي وایي او الله په دې باندې دا صورت راولېږو چې د الله نه به هدایت غواړي خو کامل هدایت کوم یو دی چې الله د یهودیانو نه وساتي او الله د نصرانو نه عقیدې بچ وساتي دې ته به کامل هدایت وایي الله دې موږ او تاسو په دې باندې اصلاح وکړي الله دې چې څومره نقصانات عیبونه دي الله دې زموږ د مسلمانانو نه لرې کړي الله دې دا خبرې په ځای د دې چې په ضد او عناد والو الله دې ورته زموږ د زړونو دروازې کولاو کړي چې دا خبرې زموږ په زړه باندې اثرناکې وګرځي او زموږ مقصد هم دا دی چې ډاکټر ترخه دوایي ورکوي په دې نیت ورکوي چې مریض څه شي ښه شي که زموږ نه خولې نه سخته خبر راوځي زموږ د چا سره نه ذاتیت شته نه پالنې کوو د ذاتیتو د ټولې علاقې زموږ د مسلمانانو علاقې دي د ټولې زموږ خویندې کورونو کې زموږ غیرتي خویندې دي مشران زموږ سپینګري مشران عزتمن مشران دي مونږ غواړو چې دا مشران د سپینګري د ځوانان د زموږ د زنانه د موږ ټول الله د اور نه وساتي والله جنت ته ننباسي